الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم ورور پوښتنه کړې د حجر اسود د کاڼي په باره کې کوم چې په کعبه کې لګېدلې دی. وې دې باره کې خلک دا خبره کوي چې دا ګټه دا کاڼي د جنت نه راغلي، او دویم وې دا اول کې تک سپین کاڼي خو د خلکو د ګناهونو د وجې نه دا تک تور شو. نو دا خبره صحیح ده او که نه ده؟ دا خبره بالکل صحیح ده او دا په صحیح حدیثو کې راغلی ده. هغه حدیث دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نزل الحجر الاسود من الجنه وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی حجر اسود کاڼي دا د جنت نه الله را لېږلي، او دا د دې پیونه څنګه چې دا دود شوده پی چې کوم دی د دې دا رنګ تک سپینی، د الله نبی وی د دینم تک سپینو خو فسودته خطايا بني آدم. خو دا انسانان ډیر زیات ګناهونه کوي او دوی ورځي لاسونه ورسره لګي ښکلوي، نو د دې ګناهونو د وجې نه دغه کاڼی هم تک تور شو. دلته دا سوچ پکار دی چې د ګناه دومره خطرناک نحوست دی چې د یو کاڼي سپین رنگ توري، نو د انسان بدن خو بیا د غوښې نه جوړ دی، نو چې انسان ګناهونه کوي نو د ده دا رنګ بلا څنګه بدرنګېږي. دا حدیث سنن ترمذی کې دی، حدیث نمبر دی 877، مسند احمد کې دی حدیث نمبر دی 2454، سند بالکل صحیح دی. دقه رنګ دا کاڼې به د قیامت په ورځ هم الله رب العالمین را پورته کوي، او د قیامت په ورځ به دا دې ته چې چام سلام کړی، لکه سړی چې طواف کوي څوک ښکلی څوک سلام کوي، نو د دې خلکو په باره کې به دې ګواهي هم ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای والله لیبعثنه الله یوم القیامة له عینان یبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بالحق. الله به حجر اسود د قیامت په ورځ را ژوندې کی، دوه سترګې به ول الله ورکی او جبه به ول ورکی، او د هغه چا په حق کې به ګویي ورکي چا چې په حق باندې د ښکل کړي. دا ترمذی کې روایت ته 961 نمبر حدیث ته، ابن ماجه کې دی 2944 نمبر حدیث ته، سند بالکل صحیح دی. دقه رنګ د حجر اسود ښکلول او د رکن یمانی ښکلول دا د انسان ګناهونه راجي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطوا. د حجر اسود او رکن یمانی ښکلول ګناهونه داسې غورځي لکه څنګه چې د خزان په موسم کې د دیونو نه، لکه نن سبا تاسو وګورئ د سپیدارانو وغیره د پاڼې ښکته راغورځېږي. دقه رنګ د دې په ښکلولو باندې د بنده ګناهونه الله راجي. دا روایت مسند احمد کې دی 2792، سنن نسائی کې دی 2919، سند بالکل صحیح دی. دقه رنګ په حدیث کې راغلی دی یو ځل عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ حجر اسود کاڼی ښکلو او د خلکو د عقیدې اصلاح کوله، نو دی حجر اسود کاڼي ته مخامخ ودرېدو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی کاڼي ته خطاب وکړو او وی فرمایل انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبلک ما قبلتک. زه پوهیږم چې ته یو خالص یو ګټه یو کاڼی، ته نه چاله ضرر ورکولی شي نه فایده ورکولی شي، خو که چېرته زما نبی صلی الله علیه وسلم ته ښکل کړی نه وی نو عمر به ته چېرته نه وی ښکل کړی. خو دا موږ ته د الله نبی ویلي چې دا کاڼي ښکلوئ نو ځکه دې موږ ښکلو. د خلکو د عقیدې اصلاح کوله چې ګورئ ګټ یو کاڼي دا د قبرونو د زیارتونو نن سبا خلک ښکلوي ځان پسې راکاږي. عمر وی حجر اسود چاله نفع و فایده نشي ورکولی، نو بل د یو بابا د یو بزرګ د یو ولی د قبر ګټ او کاڼي به تعالی څه فایده درکړي. دا روایت صحیح بخاری کې دی 1597، صحیح مسلم کې دی 1270. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.